أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورة توبه 19 نمبر آیات 19 نمبر آیات دو سورة توبه. دی آیات کی اللہ جل جلالہ دا یو شان نزول شان ورود ذکر کئی. دی آیات دا پارا شان نزول دا سے ذکر کئی مبصرین لکا بیگام منگ دا بیان کرو چه حضرت عباس رضی اللہ عنہ چکل گرفتار شو نو بعد خلق و هغه د تعنی ورغلجو ورا استاوراره چې دا پیغمبر دی او ته چې نو کفر کې کافر دی ناغه وتویل عباس رضی الله عنه چیرې مونږ کو کافران یو خو مونږ بیا د حاجیانو باندې او بچی نه دا تسلیمو. دویم دا د مسجد حرام د عمارت خیال چې نه دا ساتو نمون هم خخ کارونه کو او د دې مقابل هیڅ یو کار چې دنه برابر نشي کېږي نه. الله دا خبره چې دنه دا رد کړه وی فرمایل چې دا الله جل جلاله په نس باندې ایماندار او هغه خلک چې څوک په حاجانو مو تقسیم یو د کافر وي یا د مسجد حرام عمارت کې کارونه کوي او هغه د کافر وي نه کافر او ایماندار چې دین دا خو برابر نشي کېدی. دمه یو واقعیا د مفسرین دا ذکر کوي چې اورې صحابه کین استل خپل منس کې او دا یو ویل چې را مخو اسلام او د ایمان او د دولت خو الله جل جلاله را نصیب کړو او دویم هجرت او د دولت هم الله جل جلاله را نصیب کړو. اوس آیا د ایمان او د هجرت نه پس او بل مرتبه د صدا نو صحابه په دې کې اختلاف باندې شو. بعضو صحابو چې د ایمان او د هجرت نه پس اوس مرتبه چې دا
هغه دار چې په حاجیانو باندې وګ تقسیمول دی او د بیت الله عمارت آبادی ده. بعض وی چې نه د ایمان او د هجرت نه پس اوس مرتبه چې ده نو دا اوس د جهاد ده. دی په دې منځ کې خپل منځ کې په دې اختلاف باندې عمر رضی الله عنه تو فرمایي چې تاسو خاموش شئ، موږ چې وشي نو د مون نه پس موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وکړو نو چې هغې څه وویل ناقه ده. څنګه مونږ وشو نو الله جل جلاله دا آیات چې دی را نازل کړو. الله جل جلاله فرمایي اجعلتم آیا ګرځوئ تاسو سقایه ویلې کېږي هغه کسانو تاسو چې پچا باندې اوبس دي. نو سقایه او حاجان په حاجانو باندې اوبس کل آیا تاسو دا ګرځوئ. و عمارت معنا بیگم کړه وا آبادی ته هم ویلې کېږي او مخکې به هم ډېر تفسیر شوی. نو په دا تفسیر هم دی چې په جمعات کې دنیاوي خبرې کول دام د جمعات ویرانی ده، جمعات رانول دي، لہذا په جمعات کې به دنیاوي خبرې چې دین دا بنه ډېر اشد ضرورت دی نو بیا هم د جمعات کې دنیاوي خبرې چې دین دا منه. وعمارة المسجد الحرام آیا تاسو برابر وې د مسجد حرام آبادی کول کمن د هغه چا سره امن بالله والیوم الاخر چې هغه ایمان راوړي په الله باندې او ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او د الله فلاره کې جهاد کوي. لا یستوون عند الله دا ګوره د الله په نس برابر نه دي. کفر او ایمان چرته برابر د الله په نس کې دي شي. ایغه د الله جل جلاله کور آبادی خو لیکن د الله جل جلاله سره بوتان هم شریک جوړي. هغه په حاجانو باندې وبس کی ولیکن په بیت الله کې 360 بوتان هم خولي داغه عبادت و سره هم کوي او مؤمنان چې دین هغه صرف د یو الله عبادت کوي. دریم دی چې دین دی خو د اورد د آخرت نه انکار کوي او مؤمنان چې دین هغه خو د اورد د آخرت نه انکار نه کوي. په اورد د آخرت خو زمونږ ایمان دی. وجاهد فی سبیل الله او د الله فلار کې جهادونه کوي. لا یستوون عند الله دا د الله په برابر نه دي. والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله قوم داسې قوم چې ظالمان وي هغوی ته هدایت نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم او دا درې مرتبه دي. یو ایمان دی، دویم هجرت دی او دریم جهاد فی سبیل الله دی. دغه په جانونو سره وي او که په نفسونو سره وي دي ته ویل کېږي جهاد. ناګر ګمن کې اوس ډېره زیاته بوزدلي پیدا شوې ده چې موږ په خپلو جانونو سره جهاد چې دی نه دا موږ نشو کولی. د جهاد نوم چې موږ واورو نو په موږ باندې ویښته چې دی نه دا ودرېږي د یارې نه دومره د جهاد نه یېرېږو. نو که یو سړی وایي چې په نفس سره جهاد نشم کولی، په بدن سره جهاد نشم کولی، نو دی په مال سره جهاد کوي، مجاهدینو سره یې دی امداد کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هغه کسان چې ایمان راوړي او هجرت کوي او جهاد فی سبیل الله باموالهم په خپل مالونو سره جهاد دا چې د مجاهدینو د کورونو خیال ساتي، هغه ته ضرورت ته پوره کوي. په مال مطلب دا چې د مجاهدینو سره اسلحه کمی وي هغه ته اسلحه پوره کوي. دا د مال مطلب دی. وانفسهم یا په خپل مالونو سره بل چاته پیسې ورګي چې یاره ته سماره طرفه جهاد چلی دا کوا او زه به تاسو د میاشتې تنها درکوم سره بال بجزي موارد مته جهاد کوا. نو چې څنګه ثواب دا هغه په جهاد باندې کیږي نو دومره ثواب چې دین دا بلده هم کی. اعظم درجه الله جل جلاله په نت باندې دا ډېر لوی مرتبه ده. سو ایمان وروړي شکر دې مونږ ایمان راوړې دي. دویم موږ د هجرت نه چې دین دا محروم یو ځکه چې هجرت ست ویلې کیږي. هجرت ویلې کیږي هغه ځای ته چې کوم ځای کې کافران مسلمانان ډېر زیات مجبور کی بل عبادت ته نفریدي نو مسلمانان دا غدي نه هجرت وکي بل ملک ته پر دې غرض باندې چې موږ الته په صحیح طریقې سره خپل عبادت چې دینه داو. اگر جو په دې زمانه کې د خپل مسلمانان ډېر زیات دي او خصوصیات ورته دي چې خپل عبادت چې د په خپل طریقې سره ته کولې شي
نه تاسو د جمعات نه منع کوي نه تاسو د مونږ نه منع کوي لیکن بیا مسلمانۍ داسې حد ته رسېدلې چې نن سبا څوک دغه نه کوي عبادت څوک نه کوي عبادت د خلکو شا کړې ده مکه ولا بیا هم سره خلکو مونږونه کول او جهاد خاډونو ماخلا ونن سبا وبس خلکو هغه مونږونه چې دي نو هغه نه مقتلا سوي هغه متپرې هاو ده آج سے دخل هغه مسلمانی پاتې شو نه الله جل جلاله باندې دا ډېر لوی مرتبه دي د ایمان هجرت او جهاد فی سبیل الله دا ډېر لوی مرتبه ده دې نماز کې الله جل جلاله فرمایل چې جهاد او عمارت د مساجدو دا برابر نشي کېږي برابر دلته د عمارت ته ما بیګا دوه معنی کړې وي چې یو د عمارت مطلب دا چې د آبادی وشي او دویم د عمارت مطلب دا چې په الله جل جلاله ذکر اذکار په جمعات کې کیږي دا رنګي ترجمه کیږي درس حدیث بیانېږي سو درس حدیث ته تیار یې ان شاء الله د جمعې په شوبه کې درس حدیث هم شروع نه درس حدیث بګیږي دا رنګي تعلیم د فضایل اعمال بګیږي منځ او ذکر اذکار کی یو د عمارت دا مانم دا دوه معنی دي او دریم معنا قاضي ثنا الله ثاني فقره مولا کړي وا یا هغه دا چې جماعت کې ته دنیاوی خبره چې دینه دانه کې جماعت کې غسل خرڅول چې دینه دانه کې جماعت کې د بیلونو باس چې دینه دانه کې لن سبا خپل قبیلونو چې دینه هم جماعتونو دروړو په جماعتونو کې تقسیم دا بار دکانداران بس کوي دې دکانونو کې بیلونو کې د جماعتونو سپکاوي دي نه کوي تر جماعتونو سپکاوي دي چې څوک په جماعت کې بیلونه دي نبیلونه نه بار به دکانونو کې د مثال خان دکان شته دغه دا مراد دراجي دکان شته دا کې نبیلونه دي یا د جماعت کې نبیلونه نه وروړي په حیات دکان کې او مخ براتو نو دا د جماعت پکاوي دي مشران په دې خبره راجم شي او مشوره دی وکړي د جماعت کې منور بیلونه چې دي نه دا بنل نه د امارت مطلب دا چې دنیاوی خبره په جماعت کې نه کې دنیاوی خبرو نه من راغلي دا ذکر اذکار وکړي نو دا معنی د امارت واخلې نو دې معنی ته بیا مفسرین لیکي چې په جهاد باندې مرتبه چې دنه دا حاصله ده دغه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د سنن ترمذی شریف روایت ده ابن ماجه رحمه الله هم را نقل کړی دی هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی اورځي چې آیا تاسو ته داسې چیز نه خیم چې هغه تاسو د الله باندې ډیر زیات محبوب وي او د جهاد نه چې دینه د هغه نه هم بهتر وي نو صحابه ول د الله رسول وی ضروري او خایا وی هغه دار چې تاسو ذکر اذکار چې دینه ادا کوي نو د امارت او ماندار چې په جمعات کې ذکر اذکار چې دینه ادا کوي نو په دې معنی سره شي نو بیا دا بهتر دی د جهاد نه نو اعظم درجه ماندارا د الله پنځ باندې ډېر لوی مرتبه دي ایمان راوړل هجرت کول جهاد فی سبیل الله باموالهم وانفسهم کول او سوچ چې درې کار کوي الله جل جلاله فرمای واولئک هم الفائزون دا خلک چې دا کامیاب دي کامیاب دي هغه کامیابی سره الله فرمای یبشرهم ربهم زیر ورکا دوی تا درب د طرف د دینا برحمت منه د الله جل جلاله د رحمتنا چې په دې باندې بد الله رحمت وي ورضوان او د الله جل جلاله رضا مندي دا چې چاته د الله رضا چې د ندار نصیب شو دا سړی چې د ندار کامیاب دی او صحابه باندې بار بار زیری شي دي چې الله د دین راضي دي خودي د الله نه راضي شي او دایات ساته په دنیا کې چې چاته د الله رضا مندي نصیب شو کنه دته به د عبادت نه اله وهیس یو بل کار چې د ندار بخونه ځان دا څنګه چې موږ وې د الله غلامان یو او غلام د چا قاصه حکم کوي نو بس غلام ډایرکټ پورا کوي نو دا غره الله جل جلاله زمونږ آقا دی موږ د الله غلامان یو چې څه حکم کوي ان شاء الله موږ به پورا کوو نو د الله په دې خبره چې دین ډېر زیات خوشالي دي وجنات لهم دریم خبره یو خو رحمتونه دي دریم د الله رضا ده دریم جنت دی خلق دفارا هغه جنت کی سری الله جل جلاله بیان کئ فیها بدی جنت کی نعیم نعمتنا دی مقیم او دا به همیشه وي مقیم وي دا به قائم وي خالدین فیها الک دا به وخت پوری کنا الله جل جلاله فرمایي چې نه دا وس وخت پوری نوي
خالدین فیها ابدا دیو پدې جنت کې ابدن همیشه تر همیشه وي ان الله عنده اجر عظیم بشک الله جل جلاله دا غسر اجر لوی اجر خدا الله جل جلاله سره دی الله